پښتنو دا ډېره زیاته واضحه ده د تېرو 9 کالو چې کوم حکومت په دې صوبه کې تېر شو دا د هغه منصوبې برخه وه، دا د هغه سازش حصه وه چې د کمې منصوبې او د کم سازش د لاندې دا پښتانه او د دې پښتنو بچي خپله خاوره د خپلو وسایلو چې د دې کام او د دې خاورې د آمدن او د استعمال لوی ذرایع دي چې هغه قبضه برقرار وساتي. پښتنو تاسو سوچ وکئ چې په دې صوبه د 2008 نه والي تر 2013 پورې د دې سرې جنډې حکومت ستاسو حکومت دا موږ چې ناره به والا وو چې خپله خاوره خپل اختیار نه منو د بل اختیار دا د دې سرې جنډې ناره که دا نه که دا پښتانه مني او که نه مني که دې سره اتفاق کوي او که ورسره نه کوي موږ د جنگ خلق نه یو، موږ د شر خلق نه یو، موږ د هغه بابا فخر افغان باچا خان د باچا خانۍ پلویان یو، کارکنان یو، ملاتړ یو چې دا تعلیمي موږ له راکړی دی چې که څوک په یو مخ سپېړه درکړي بل مخ به ورته نیسي نو دا جنډه د دې خاورې او د دې کام د وکالت دایمي قوي اجباري سیاسي پارلیماني او مورنۍ مورچه ده چې کم پښتانه مني هغه هم په دې سر ځای او چې کم پښتانه ورسره اختلاف لري هغه هم په دې سر ځای خو دا د ټولو پښتنو د سر کول. ګرانو مشرانو سوچ تاسو وکئ چې دا موږ خبره کوو چې موږ د دې خاورې مدیان یو نو دلته ډېر سنجیده خلک ناست یې ټول واورئ 18 آئیني ترمیم غیر فعاله شو تاسو وګورئ د ترکای هغه دور پښتونخوا کې چې یونیورسټۍ جوړېدې پولیس ته ضروریات او سهولیات روان شو صحت ته وګورئ دلته به ډېر استادان ناست یئ دا اعزاز که د ځان دپاره ګڼمه نو دا دې سرې جنډې ته د تعلیم او د شعور د خورولو لوی مقصد عظیم مقصد دا میراث کې پاتې و. هر څوک نن مثال ورکولی شئ د روزګار موقعو ته وګورئ په دې خاوره د یوې زمانې نه چې بدامني روانه ده که د کام د اصیل بچو په حیث د دې خاورې د مدیانو په حیث او بیا د ټول کام د شناخت د وارثانو په حیث که کومه جنډه د خپلو مالونو او سرونو په قیمت ولاړه وه یا ولاړه ده که څوک مني او که څوک نه مني پښتنو دا ستاسو سره جنډه ده چې دا ولاړه ده 2013 کې هغه سلسله رکا وکړه پښتنو له نن هم ټوپک ورکړی دی دا سوچ کمزورې کوي دا نظریه کمزورې کوي زما جنګ خو د دې سرې جنډې جدوجهد خو په دې خاوره که پښتون دی مسلم لیگ دی د هغه هم دی که پی ټي آی دی او پښتون دی د هغه هم جنګ دی د دې جنډې جنګ دا که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي دا سره جنډه د ټول کام جنګ کوي د اختیار خبره کوي ګاونډ سره د ورورولۍ تعلقاتو خبره کوي په مورنۍ ژبه کې د تعلیم خبره کوي د آیین او د پارلیمان د بالادستۍ خبره کوي د قانون د عملدارۍ خبره کوي د انساني حقوقو د تحفظ خبره کوي ور دا ډېره زیاته واضحه ده چې د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست دا په حقیقي معنو کې د دې کام او د دې کام د بچو د خپلواکۍ سیاست دی. زه نن د پی ټي آی د هغه ټولو پښتنو نه تپوس چې آیا عمران خان جیل کې دی نو په دې جیل کې دی چې دغه اسټیبلیشمنټ سره په 18 آئیني ترمیم جنګ دی. زه نن د هغوی نه تپوس کومه چې آیا عمران خان جیل کې دی نو ولې عمران خان اسټیبلیشمنټ سره په دې جنګ دی چې پښتنو لا د بجلی او د ګیس او د ټولو قدرتي وسیلو اولنې آئیني استعمال هم ورکه او بیا ولا بقایجات هم ورکه. زه نن تپوس کومه د پی ټي آی د هغه ټولو پښتنو مشرانو نه چې آیا د عمران خان اسټیبلیشمنټ سره په دې جنګ دی چې د افغانستان او د پاکستان تجارت بند دی او د هغې په وجه
په لکونو پښتانه ځوانان در په در او خاورې په سر دي په مسافرو کې. آیا د عمران خان جنگ د اسټیبلیشمنټ سره په دغه خبره دی؟ آیا نن زه دا تپوس کومه د پی ټي آی دغه ټولو مشرانو نه چې عمران خان په جیل کې دی، نو دا په پښتنو په خاوره چې کومه دهشتګردي روانه ده، نو د اسټیبلیشمنټ سره جنگ په دې دی چې دلته امن راوله، یا دا کم ټوپک مارې چې د 40 کالو نه ساتلي دي عمران خان اسټیبلیشمنټ ته، دا وایي چې دا د پښتنو د خاورې نه وباسه. پښتنو زه د پی ټي آی دغه ټولو مشرانو نه دا تپوس کولی شم چې راشئ، ستاسو لیډر دی، موږ هېڅ چاته سپک انداز او الفاظ نه لرو، دا د پښتنو شان نه دی. خو را دي شي ودې وایي پښتنو ته چې دا د چا په لمسه یا په یره یا په لالچ په 2013 کې پښتنو ستاسو نه په زور او په دوکه حکومت واغستو. زه نن د دې لوی جرګې په وساطت د عمران خان صاحب هغه ټول پښتانه ملګري چې ظاهره خبره د پښتانه دي را دي شي او دې پښتونخوا ته دې ووایي چې یو آئیني حق ته وښیه چې د عمران خان دې پښتونخوا له ورکړی، باوجود د دې نه چې د پښتونخوا 9 کاله حکومت بلې پارټۍ نیشنل پارټۍ له ورنکړو او هغه مهرو له یې ورکړو. را دي شي نن دې تاسو ته وضاحت وکړي که نه. پښتنو هیڅ جواز نه لري، هیڅ جواز نه لري. او دا جمهوریت دی، دا هر چا خپل اختیار دی او نظریه یې ده، نظر یې دی، سیاسي وابستګي ده، خو هیڅ جواز نه لري چې پښتانه عمران خان سره ودرېږي. هغه ټولو پښتنو ته خواست کومه چې نن یې صوبه داسې ځای ته راورسوله چې دې صوبې سره د تنخواګانو پیسې نشته. انتظام ته وګورئ، د دې صوبې دهشتګردۍ ته وګورئ چې څومره دهشتګرد یې راوستو. ګراني چې په کم شکل راغلې ده، زه دا ګڼم چې دې ګرانه پښتنو له ملا ماته کړه، ملا. د دې نه څوک انکار کولی شي؟ زه هغه پښتنو ته وایم چې چا به ځان ته ټایګر وي، چا به ځان ته جنون وي، چا به ځان ته یوه خبره کوله او بله، هغه یې ته وایم چې په پردي خیرات کې سپي په ډانګونو مه وهئ، راشئ او خپل کام سره ودرېږئ، راشئ. دا پیغور نه دی، پښتون به پښتون له پیغور نه ورکوي، دا پیغور نه دی، دا دعوت دی، دا درخواست دی. آیا زه نن دا تپوس کولی شم دا ټول موږ وروڼه یو، زمونږ د اسد کیسر صاحب سره څه اختلاف کیدی شي د ذات، زمونږ د غفور خان کاکا او دا ټول زمونږ مشران دي، پښتانه دي. موږ په دې خبره پوهېږو چې الله دې نه کړي چې موږ د یو مشر د مخالفې پارټۍ یا د یو سیاسي کارکن په احترام کې زمونږ نه هته کوشي. الله دې هغه وس د باچا خان سپایانو له نه ورکوي. خو ګرانو مشرانو دا خاوره تباه دې مذهبي انتها پسندی کړه او بیا دا خاوره تباه د پښتنو چې دا که نن جهالت دی، که بېروزګاري ده، که بدامني ده، که ګراني ده، چې دا د لویې بدقسمتۍ نه د کاروبار او د تجارت نام و نشان پاتې نشو. نه دوه لویې وجوهات دي، یو دا مذهبي انتها پسندي او بل داسې خلک چې دا مهري شي. د پښتنو هم بدقسمتي ده، دا د پښتنو بدقسمتي ده چې د خالق ورسره صحیح کوي، دې ته نه ګوري چې دا مې د کام په ګټه ده او که دا مې د کام په تاوان ده. نیشنلیانو موږ او تاسو ټول کام پرست یو، نو دا د قرآن ترجمه ده. اوس هغه خلک چې ځان د مذهب ترجمان ګڼي، هغه خلک چې ځان د قرآن ترجمان ګڼي او د یری یا د مصلحت نه یا د ذاتي فایدې او نقصان په وجه شپ شپ کوي، اگر مگر کوي، غلی دي، یا یې ساده او کلیوالو او جپاسو پښتنو په اسانه ژبه کې به یې درته ووایم چې د مانځه په بانه تاریخ خوري، د مانځه په بانه. بیا وایي نیشنلیان عالمانو پسې خبرې کوي، خدای دې نه کړي بیا دې نه کړي توبه
منګ هغه خلک یو چې منګ علماء حق پیژنو، منګ سترګې هغوی سره نشو میلاولی د احترام نه. منګ پښتانه هغه خلک یو چې منګ نکاح هم په هغه علماء حق تړو. منګ که صدقې یا خیراتونه کوو پښتانه ګوایي اولنی چاړه هغه عالمان راښکي. منګ که نوی کور جوړو بسم الله په هغه امامانو عالمانو کوو. منګ پښتانه مذهب ته عالمانو ته چې څومره احترام ساتو په دې زمونږ د ټول کام فخر دی، تر قیامته به یې ساتو. خو هغه خلکو ته ویل غواړو چې داسې نه چې مذهب او د مذهب مرکزونه به د ذات د پیدې دپاره د سیاست دپاره د حکومت د څوکو یا کرسو دپاره استعمالوئ، نه که بیا درته څوک غږ کوي او که نه کوي دا د باچا خان سپایان به خاموشه نه کښېني انشاءالله. که پښتنو زه کله ناکله حیران شم زمونږ د پښتنو په دې خاوره موږ او تاسو ټول حجرې هم ځان له پخپله جوړوو، جوماتونه هم ځان له پخپله جوړوو، مدرسې هم ځان له پخپله جوړوو. دا د پښتنو تاریخ دی. خو زه سوچ کوم چې موږ نیشنلیان هم مسلمانان یو. ما چې ته ونه لیدو چې د پښتنو په دې خاوره یو ورځ چې د مدرسې محتمم ایمل ولی خان له دعوت ورکړی، یا حیدر هوتي له دعوت ورکړی، یا دلته مشر کریم بابک صاحب ناست کې یا غلط دعوت ورکړی، او یا یو بل نیشنلی له دعوت ورکړی چې راشئ مشرانو دې بچو د قرآن شریف ختم کړی دی، تاسو وله مبارکي ورکوئ او دا پګړی ورته تاسو وتړئ. ما ته ووایئ که چې ته موږ ته ویلي تاسو نه تپوس کوم که نه مشرانو موږ ته ویلي. نو بیا ستاسو نه تپوس کومه چې خدای مکه بیا مکه ولې زمونږ د نیشنلیانو په ایمان کې څه فرق دی ووایئ. نو بیا خو به چلي که نه، بیا خو به چلي. هو هغه چل دا دی پښتنو واورئ دا مذهبي مرکزونه د خپل سیاست دپاره استعمالوي او منګه ساده پښتنو ته وایي چې بیا دا نیشنلیان عالمانو پسې خبرې کوي. من خبرې نه کوو، خو ما نن سوال په هغه یې وکړو. زما امید دی چې دې مدرسو ته به د نیشنل پارټۍ مشران هم راغواړي، د مسلم لیگ پارټۍ دې ورته هم راغواړي، نور دې ورته هم راغواړي. یوازې دې ورته بیا دغې یوې پارټۍ خلک نه راغواړي چې بیا هغه خلک د پیغمبر علیه السلام د میراث منبر هم د خپل منبرۍ او د سیاست دپاره استعمالوي، او هغه مدرسه هم د خپل سیاست او منبرۍ دپاره استعمالوي. ځوانانو ویښ شئ، تاسو وګورئ چې دا بدامني روانه ده. زمانه وشوه، زمانه زه دا ګڼم چې د پښتنو د وطن د هر کلي په مقبره کې د دهشتګردۍ شهیدان پراته، د چا پلاران، د چا نیکان، د چا زامن، د چا ویرونه، د چا خورایونه، د چا ترونه. تاسو سوچ وکئ، سوچ چې پښتنو دا که د پاکستان دننه زمونږ او ستاسو د آئیني حقوقو خبره شي چې قبضه یې پرې کړې ده، قبضه. خو بل طرف ته ټوپکمار یې را پرېښودي، ټوپکمار، او د هر پښتون په سر باندې د یو ټوپکمار شپېله پرته ده. نه پښتونخوا ته د بهر نه سرمایه راځي، نه پښتونخوا له اسلام آباد خپل آئیني حقوق ورکوي، او خپله سرمایه د پښتونخوا نه هغه بهر لاړه، ځکه چې یا یې ټارګېټ کوي، یا یې اغوا کوي، یا وله بچي تښتوي، یا وله دمکیانې ورکوي، او یو بد حال جوړ دی. زه ستاسو د دې جرګې په وساطت هغه ټولو پښتنو له چې په ټوله دنیا کې پراته دي هغوی ته خواست کومه چې دا پښتونخوا زمونږ کور دی، دا پښتونخوا زمونږ کور دی. په دې کور که دشمن یا دشمنانو د بدامنۍ په شکل کې اور لګولی دی، خو کور خو زمونږ دی که نه. نو زه هغې ټولو پښتنو ته خواست کومه چې سرمایه واپس دې روان کور ته راړئ، ځکه چې دشمن یې نور روانوي. دا زمونږ او ستاسو د پښتنو ذمهداري ده چې دا خپل روان کور جوړ کو، او چې دا کم اور یې لګولی دی چې ټول راپاسو او په دې اور مړه کولو کې خپل کردار داسې ادا کو
لکه څنګه چې دا سره جنډه ادا کوي چې دا اور ملک. هغه عالمانو صاحبانو ته م ویل غواړم بیا بیا ما پرون هم ویل چې موږ پښتانه یو، دلته چې بارانونه نه کېږي، چې مرض راشي، دا که په انسانانو وي، دا که په ځناورو وي، دا که په باغونو وي، دا که په فصلونو وي، موږ ټول پښتانه راپاسو، زاري کوو، سوال کوو. تاسو سپین ږیري مشران ناست یې وګورئ. زه نن د 53 کالو یم، د 53 کال دا زما شاته چې زما تره ناست دی، تاسو ټوله دنیا یې پېژنئ. څه کم د 90 سال دی زه پیدا شوم، ماشوم یم، دې ځای ته رالم. دماکي دي، غواګانې دي، بتي دي، بدحالي ده، بېروزګاري ده، شلېدلي ګریوانونه مې د پښتنو لیدلي دي، او نن دې عمر ته راورسېدم هم هغسې حال دی، بلکې د بدقسمتۍ نه حال نور بدتر شوی دی. باوجود د دې نه چې د سرو سپینو مالکان یو، نن د بجلۍ قیمت ته وګوره، نن د ګیس قیمت ته وګوره، نن د ځنګلاتو قیمت ته وګوره، نن د اوبو قیمت ته وګوره، نن د معدنیاتو قیمت ته وګوره، نن د تماکو قیمت ته وګوره. ای پښتنو، که ستاسو غر دی او که ستاسو سم دی، الله را باندې راورولې ده، راورولې. خو زمونږ د کام او زمونږ د بچو نصیب نشوه. دا ځکه نصیب نشوه چې هغه د باچا خان نه یې راوالي چې پښتنو ستاسو په کوڅو کې به ګرځېده، ستاسو حجرو ته به راته، ستاسو جلسو له به راته، ستاسو جرګو له به راته، او ټول کام ته به وي چې په خپلو بچو بچیانو تعلیمونه وکوي. نو بیا په هغه وخت کې به دا ما چې اوس وې چې د مانځه په بانه ترې خوري، د دغې خلکو آبا او اجداد به پراپیګنډه شروع کړه چې سبق د مدرسې وایي، د پاره د پیسې وایي، جنت کې به یې ځای نه وي. سوچ هغه دی پښتنو، سوچ هغه دی، خو طریقې واردات بدل دی. دې جنډې سره دشمنۍ ته وګوره. دا خبره به هر ځای کوم، هر ځای. دا اوس چې بانګې وویل، هر جومات کې ټوپۍ پرتي، سپینه ټوپۍ پرته ده، توره ټوپۍ پرته ده، اودي ټوپۍ پرته ده، برګه ټوپۍ پرته ده. خو چې که په سره ټوپۍ مونځ کوې که نه، نو 20 کسان درته وایي خانه په دې ټوپۍ مونځ نه. واورئ، الله وایي چې زما په نظر کې خو د رنګ او د نسل اهمیت نشته، د تقوا اهمیت دی. دا بیا څنګه فیصله ده؟ او دا د چا فیصله ده چې تور رنګ دی نه سور رنګ نه دی، چې سپین رنګ دی نه سور رنګ نه دی، چې اودي رنګ دی نه سور رنګ نه دی، چې برګ رنګ دی نه سور رنګ نه دی. نو واورئ پښتنو، واورئ چې بیا موږ د لر او بر یو افغان خبره کوو، نو دا د ټولو پښتنو افغانانو کامیت دی، شناخت دی. او زه هغه ټولو پښتنو ته که هغه مسلم لیگ کې دي، که هغه پی ټي آی کې دي، که هغه جماعت اسلامي کې دي، که هغه جمعیت کې دي، که هغه هره پارټۍ کې دي، زه ورته وایم چې دا ناره چې سره جنډه وایي چې لر او بر یو افغان، نو دی دې ملا شي خپلو خپلو مقبرو ته، د نیکونو او د اور نیکونو ښځو ته دې ودرېږي. د هغه ځای نه به ورته اواز راځي چې دا جنډه د کامیت او د شناخت د پښتنو افغانانو وارثه جنډه ده، وارثه. د دې نه به کم پښتون انکار کوي او کوي. اوس به د پښتنو څه ووایي؟ موږ له پیغورونه راکوي، موږ باندې الزامونه لګوي او موږ کمزوري کوي. یا لکه موږ کمزوري کېږو، موږ یې بابړه کې ووجلو، ټکر کې ووجلو، اتیخیلو کې ووجلو. ستاسو وخت ډېر نالم مشرانو، را لنډ به راشمه، دهشتګردۍ کې ووجلو. پښتنو تاسو ته وایم، تاسو ته بچو ته په میراث کې پرېږدئ چې واورئ، تسلي ورکوي. که هغه وخت کې باچا خان د پښتنو غم خپل غم ګڼلی و، ګنې ټولې پاټۍ موجودې وې، هېڅوک د پښتنو غم له خواله نه تلو. نن وګورئ ایمل ولی خان ولاړ دی، یوازې ولاړ دی، سره د خپله تحریکه ولاړ دی، سره جنډه یې لاس کې ده. نو چې دا نن ځوانان خبره کوي چې زو تر خپل منزل ځو،
تا سره ملازو دا د کام ناره ده، دا د کام ناره ده، دا د ټول کام ناره ده. پښتنو په اقتصادي توګه پښتانه دوره کمزوري کړه، دوره چې تاسو وګورئ اوس کم طرف ته موږ بوتلو. زه حقیقت دا دی چې تاسو ډېره په غور سره زما خبره واورېده. زما امید دی چې دا څومره امیدواران ولاړ دي دا د عوامي نیشنل پارټۍ ضرور دي، خو پښتنو دا واورئ چې دا امیدواران به د دې خاورې د کام او د کام د بچو د هغه ملکیت چې د دې پارټۍ نه علاوه هره پارټي ستاسو د دې ملکیت نه دستبرداره ده او د هغې په قیمت کې کرسۍ لي. تاسو سره مواده ده، ستاسو بچو سره مواده ده چې دا جنډه به تر قیامته پورې ستاسو د وکالت نه دستبرداره نشي انشاءالله. دا د ټولو ذمه داري ده. راځو به انشاءالله، بیا به م راځو که خیري. او زه ډېرې خبرې مېړلې راتلې، خو بیا به رانه تنظیم والا خفه شي. کنې زه یم هم داسې چې دې جلسیام کې دوی ته ما خبره نه کړې. دې جلسیام کې که نه زه پښتنو تاسو ته چې زمونږ د نیشنلیانو رویو ته مه ګورئ، زمونږ د نیشنلیانو طریقو ته مه ګورئ، خو دا جنډه مه پرېږدئ، دا مه پرېږدئ. سوچ وکئ 15 اویا کاله کې تاسو پښتانو دې جنډې سره څومره ملګرتیا وکړه. نو بیا زه دا نه وایم چې زمونږ او ستاسو څه حال دی، ځکه چې ما ته خپل کور معلوم دی، تاسو دلته ناست هر مشر ته او هر ځوان ته خپل کور معلوم دی. خپل حال ته وګورئ. هیڅ ګناه زمونږ نه دی، خو ګناه زمونږ دا دی چې دا قامي تحریک چې دی پښتنو ورسره مرسته نه ده کړې. دا د هغې سزا ده. ټول پښتانه جرګه شئ، مشوره شئ، مرکه شئ او دوی خپل قامي تحریک سره روان شئ. وبه ګورئ اختیار بیا هم کام سره دا اختیار بیا هم ستاسو. بهرحال ستاسو د ټولو ډېره مهرباني، ډېره شکریه. اگر چې دې سټیج والا نن زه خبرو ته پرې نه ښودم، زه ډېر په ښه موډ راغلی وم، زه ډېر په ښه نیت راغلی وم، ډېر په ښه نیت، خو زه دی پرې نه ښودم. تاسو ته پته نه لګي، ما ته پته ولګېده. زه د دې جلسې په وساطت دې ټولو تنظیمونو ته وایم چې خدای او رسول ته وګورئ، دا سټیجونه لر کوئ. هر سړی سټیج ته راخیږي، درانه پښتانه راغلي، ځوانان راغلي. موږ غواړو دا چې هغوی سره قامي خبرې وکړو. خدای شته چې 15 به دې ځای بړنګېږي او 15 به دې ځای بړنګېږي، خو پته سړی نه پوهېږي. ماله به د یو څو نارو جواب ضرور راکوئ او دا قامي نارې دي. دا موږ چې دا خبره کوو چې خپله خاوره خپل اختیار نه منو د بل اختیار، دا د هر پښتون ناره ده، دا د هر کسبګر ناره ده، دا د هر دیکان ناره ده، دا د هر دکاندار ناره ده، دا د هر ترانسپورټر ناره ده. دا ناره موږ پورې مه تړئ. موږ ته د پښتنو خدمت او وکالت په میراث کې پاتې دی. نه پښتنو که مرسته را سره نه کوئ، نو خو ګورئ پیغورونه به بیا نه راکوئ چې دا د یو سیټ پارټي ده. موږ د یو سیټ پارټي نه یو. پښتنو دا به منئ چې تاسو د یو سیټ پارټي یئ، ځان د 200 سیټو پارټي کوي، ځان د 200 سیټو پارټي کوي. ګورو